دا جی خبره داسې ده دا ویډیو خو مونږ شیر کړی وه هسې د فن د مذاق دپاره مونږ شیر کړی وه نو هغې باندې ټیک ټاکرز دا یو پوینټ هغې اوچت کړی و چې یاره وداوټ جاب چې کوم دی نو په امریکا کې یا په اني کنټري کې ته ژوند نشي کولی بلکې ما ته دا تپوس وکړو بیا هغه کې یو پوینټ و دقه پوینټ هغې و د ټیک ټاکرز اوچت کړی دی چې یاره وداوټ جاب چې کوم دی مونږ تاله ویزه نشو درکولی نو زه دې ته دا وایم چې د ویزې پروسس چې کوم دی هغه روان دی او دا ویزه څه د افغانستان او نه څه د دوبۍ او نه څه د سعودي ویزه ده چې زه به اوس एकदम په دغه کې لاړ شم په میاشت کې دننه دا ډېر ګران کار دی پروسس 80% هغه شوی دی او انشاءالله 20% چې کوم دی بس دا پاتې دی او روان دی او ډېر په ښه طریقه روان دی نو دیو دقه یو پوینټ اوچت کړی دی او هغه ډېر زیات هغه وایرل شوی دی او بریکینګ نیوز او یو دا او هغه منډې بې وفا نه بې وفا نکلي او هېڅ شی نه نکلي بلکل هر څه ټیک دي خو زه واضحه دا یو پوینټ واضحه کوم چې دقه یو پوینټ اوچت شوی دی چې وداوټ جاب ته په اني کنټري کې ژوند نشي کولی که دا پاکستان دی که دا امریکا ده اوس ولې موږ دلته جاب نه کوو که نه نو هلته هم دا ضروري ده چې ته جاب کې ما دا په دې باور کوله چې ګوره ته راځې نو ته به اول پښتونخوا ته راځې ټیک شو او که په پښتونخوا کې ته سیف نه وي زه د دې تا له ذمهداري را ریسپانسبیلټي زما ده ځکه چې ته زما میلمنه یې ته زما ځای ته راځې نو دا زما ذمهواري ده چېرې زه تا سکې ور وساتم خو ما هلته به بیا په خپلو سترګو وینې چې پښتانه خاص کر چې څومره پر امنه دي او څومره ښایسته ژوند تېروي او څومره اوس ظاهره اوس که څوک یې نه پرېږدي ژوند ته خو د هغې د هر چا خپل یو مایند سیټ اپ دی خو هغه چې دلته بیا کومه راله د پښتنو ژوند یې ولید پښتانه یې ولیده دا خړ پړ غرونه یې ولیده دا خړ پړ پښتانه یې نو ډېر زیات هغه انسپایر او ما ته دا ویلي مو چې زه کله واپس لاړم نو زه به په دې باندې د سټیټ ډپارټمنټ ته یو خپل د نیوز چې کوم دغه دي زه به هغې ته یو پریس کانفرنس کوم چېرې تاسو چې کوم د پښتنو ایمیج دلته کوم ښایې که نه نو هغه بلکل نه دی بلکل ډفرنټ دی هغې دا ما ته په خپله دا خبره کړې وه ډېره بس دا خو د پښتنو هغه مینه ده چېرې دومره مینه یې مونږ له راکړه او زمونږ کورودانې له بیا ما له ډېره زه خو یو عام غونته کې سړی یم د غریب کورنۍ سره مې تعلق دی غریب سړی یم داسې غرونو کې اوسېږم هر چا ته اکثر دا خبره کوم یم زه داسې یو ځای کې اوسېږم چې هلته ګیدړان د شپې نارې وایي او دا خبره ټیک کوم ده زه په دې فخر هم کوم زه په غره کې اوسېږم زه یو غرایز سړی یم او هغې ته به هم دا ما ویل چې ګوره زه غرایز سړی یم دغه زما ژوند دی زما څه کور سم نه دی ګاډی نشته بل څه نشته ته راځې دا زما ژوند دی راشه نو هغې دا خبره بلکل په هغې به بد هم لګېده چېرې زه ستا په دغه څه کوم مونږ دغې له درځو چې ستاسو دا خلک او ژوند او مینه وینو که نه نو ژوند ډېر زیات اوس بدل دی او بیا خاص کر د ټیک ټاکرز خو راله ډېر په بل شان کړی دی ځکه چې پرون ما یو نیوز کتو یو TNN نیوز والا دی ډېر ښه خلک دی زما سره هم ډېر ښه تعلق دی نو هغوی هم دا بریکینګ نیوز جوړ کړی و چې یاره منډې بې وفا نکلي لکه تاسو خو زما نه کنفرم کوئ چې یاره ما څه ویلي دي یا موږ څه ویلي دي خو یو نارمل شان کوېسچنز و هغه کېدل نو هغه یو پوینټ هغې اوچت کړی و هغه ډېر زیات نو زه دا وایم چې یاره که لږ مونږ لږ په ارام پرېږدي او د خپلو چینلو دپاره دومره دغه نه کوي نو ډېره به ښایي یاره ډېر زیات خو د پښتنو ښه ریسپانس دی چې تا ټیک کار کړی دی بیا خاص کر په دې خوشحاله دي چې تا مسلمانه کړې ده کلمه دې ورته ویلې ده باقي مونږ ورته کلمه ویلې ده خپل روایت هم رواج هم ورته ښولی دی اوس یې هلته کوي نه کوي هغه خو د هغې ملک دی مونږ په خپل دلته په خوشحالۍ باندې چې یاره ستاسو ډېر ښه مذهب دی او ستاسو ډېر ښه ژوند دی پښتانه دي مینه ناک دي ښکلي دي نو دلته خو ژوند ښه و باقي ګورو چې څه کېږي